نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. دی آیات کې د مسلمانانو د پاره یو لوی جګړه او جنگ ختمیږي. کله چې خلک اختلاف ساتي، حضرت استاجی مفتی عاطف حنفی صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایل کله چې د دنیا نه عقل دیانتداری او چته کړی شي بیا به اختلاف ختمیږي. یعنی اختلاف به یي، اختلاف به همیشه د پاره چلیږي. البته د اختلاف د پاره یو میدان دی، په هغه میدان کې اختلاف کول، په هغه اصول اختلاف کول. الله موږ ته فرمایي لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. بغیر د علم نه هغه خلک چې کافران دي که تاسو د هغه خدایانو ته کنزل وکي، هغه بس تاسو حق رب ته کنزل وکي، علم به ورسنی، بغیر د علم نه به کنزلی وکي. ست تعلیم موږ ته الله راکوي د کافر انا حق خدای چې د الله سره شریک ګرځولې هغه ته به کنزلی نه کې. قرآن موږ ته دا وایي. او نن افسوس دا د خلک اختلاف ساتي، نو اختلاف د کنزلو په میدان کې ساتي چې څومره لوی بکواس وکي دومره لوی مولا حساب شي، چې څومره لوی کنزلی وکي دومره ورته خلک متوجي شي. افسوس خبره ده. همدا وجه ده چې امت تباه کېږي. اختلاف ساتي، اختلاف نه تاسو څوک نه منع کوي، زمونږ نه زیات اختلاف هیڅ څوک نه ساتي، خو کنزل مه کوئ، د کنزلو میدان مه کوئ. که ته وایې چې هغه زما مولا ته کنزل کړل دي زه ورته ځکه کنزل کوم، دا د مسلمان طریقه نه ده. استا مولا ته کنزل وکړو د هغه د ظرف ګندو کوي دي، د هغه حیثیت نو کوي دي، ته د هغه مولا ته کنزلي مه کوه. قرآن الفاظ ورته مه یادوه. عیسی علیہ السلام په باره کې حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت الله علیه هغه واقعه ذکر کړل. و عیسی علیہ السلام ته یو کس کنزل وکړو، نو حضرت عیسی علیہ السلام ورسره سټیم بعد یو خېګړه وکړه. نو یو حواری د عیسی علیہ السلام راغی عیسی ته وی یا عیسی روح الله یسوع هغه تاسو ته کنزل وکړو. اے عیسی د عیسی د عربی لفظ دی، اصل کې د هغه خپل په یسوع نوم عبرانی زبان کې د عربی کې ترجمه ده، اور بیبي مریم د دې معنی د عابده، او بیبي مریم نوم په قرآن کې 13 کرات راغلی، یعنی د هر سفاری مطابق یو ځل الله دا نوم په قرآن کې ذکر کړل دی. اے روح الله هغه سړی ته کنزل وکړو، تا ورڅخه خېګړه وکړه، ولې دې ورڅخه خېګړه کوله، خو تا ته کنزل کړیو. عیسی علیه السلام او فرمایل ورته اے حواریات ساته زما صحابي په لوخي کې چې کم سالن پروتي هغه ته بار ته تویږي، د ظرفو د په ظرف کې ګن پروتو د کنزل وکړو، زما لوخه پاکو دا غنه خسیزونه لویدو دی وجه نه ما ورڅخه خېګړه وکړه. که یو سړی کنزله کوي، کنزلی جواب کنزل نه دی، د نفرت جواب نفرت نه دی رحمانه، د نفرت جواب نفرت نه دی رحمانه. کای دی داغه زبان بدسی، داغه انداز بدسی، داغه کردار بدسی، ته د دلایل په میدان کې خبره کوه، یو ځل بستا الفاظ زیر راوړي چاته کنزلی ولی کې افترام مکوه، د الله نه یره سات، الله به تا کامیابی. ځکه لویم موږ دومره مشکلات تیر کو په دنیا کې علما، او چې د دې سره الله په ورځ د قیامت ته د فرشتو ته خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، فاستر جهنم ته واچوي. چرته یو شپه دې ته سوچ وکړه، نو که یو سړی ستا مشر ته کنزلیم کوي ته کنزلی مه کوه، همدقه خبره کوه. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، خبر راکئ په دلایل سره، که چرته تاسو رښتونی یی عالم یې نو دلیل ما تراکا، او چې دلیل در سنشته نو پالتو بکواسات کنزلی دا چاته مه کوئ، ښه په آرام زندگی تیروئ. زمونږ څه حیثیت دی چې موږ بل انسان ته کنزلی کو؟ انسان ډیر معزز دی، د هر انسان ادب کوئ، هر انسان ته مقام ورکوئ. ځکه که یو سړی کعبه ورانی نو ماو تا هغه مسلمان نه ګڼو، او ماو تا د هغه سره تعلقات هم نه ساتو، ځکه دا کعبه ورانی
لیکن د ادنا مسلمان مقام دا د کعبې نه اعلی دی بقول حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ. نو چې د یو انسان ته کنزلی کې دا غزل نه لویږي په هر صورت باندې چاته کنزل مکو. یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا يعملون. په ورځ د قیامت به پتا دا خپل ګوتې گواهی ورکوي که په دې دي چاته تکلیف ورکړی، دا سترګې به باندې گواهی ورکوي، دا ژبه به باندې په خپله گواهی ورکوي، دا جسم به باندې په خپله گواهی ورکوي. هر سیز جسم سالم ساته. مسلمان تر هغه مسلمان نه دی چې د هغه د ضرر او د نقصان نه، د هغه د ژبې او د هغه د لاسو د نقصان نه بل مسلمان په امان کې شوی نه وي، تر هغې پورې دا مسلمان نه دی، سي کامل مسلمان نه دی. برحال دا مې داسې زیمن کې د روشته په دې وجه باندې ډېر خلک موږ په دې دور کې نو بیا د سوشل میډیا په استعمال کې هغوی ته ځان داسې ښه ښکاري په دې غلط الفاظو باندې چې چا ته خنزیر وې یا د چا مشر ته خنزیر وې. او زه صفا خبرې کومه، یو څو مولیان راوچت شوي دي، نو مې په دې وجه باندې یادومه چې ښه صفا پتې ولګي منږ ته معزز دي. بهرحال داسې به ویم چې معزز دي. یو مولانا بلال دیوبندي نوم لیکي او یو ته دی مولانا اسماعیل. الله دې په عمرونو کې برکات واچي او الله دې ول خپل زبان د استعمالولو توفیق نصیب کړي. نو دا یو په شیخ ادریس سے پس لګیا دی العیاذ بالله شیخ ابلیس وای، اور دا بل چې دی لګیا دی په شیخ عبدالجبار سے پسې هغه ته خنزیر وای. فسادي مړه ستاسو څه حیثیت دی؟ لکه کومو خلکو ټول عمر چې د حدیثو په شرحو کې تیر شو، د قرآن حدیث په خدمت کې تیر شو، د کم شیخ ادریس صاحب مخې ته چې 3000 طلبان اسي ستا مخې ته چرته مچ نه کینی، تاسو په هغه استو بسې خبرې کوئ، تاسو له شرم نه درځي؟ لږه حیا پکار ده. حدیث کې پیغمبر فرمایي د قیامت د زمانې بعضې علما به داسې قلوبهم انتن من الجیف، زلونه به د مردار خر نه زیات بدبوداري، بظاهر به ډېر ښه ښکاري، هیڅ چاله د بل له کوره نه راځي. موږ ته پته ده هیڅ چاله د بل له کوره نه راځي. لیکن امام اعظم ابو حنیفه اختلاف کړلی، چرته تاسو د امام سے په باره کې کنزلې لیدل؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کرات یو سړی بس روسته روانو کنزلې ورته کولی، امام ابو حنیفه خاموش روان د ځان پې نه پوهی، الانکه د امام سے پشان مالدار سړی په دور کې بلو امیر او په علم کې داغه بشان څوک نو، لا شرقیه ولا غربیه، نه په مشرق او نه په مغرب کې د خلکو د عوامو په زبان دا وایي چې د امام ابو حنیفه په شان عالم نشته. وایي چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کور ته ورسید نو مخې ورته راواړو، ویلې سړیه ستا زله تش شو که نه یې تش چې زه ودرېږم ته راته کنځلې وکړه، خپل زله تش که، او که تش نو کور ته راورسېدم نه وځم. هغه په دې الفاظو دومره متاثر که چې ور منډه یې کړه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لاس مبارک راونی ښکلی کړ چې حضرت ما ستاسو صبر معلومه. ادم معتزله او ساده دهریه او سباسونه کړل. نو بهرحال بعضی ټیم د زبان د استعمالولي، خو بعضی ټیم کې کاته پکار دي چې یار د دین خیر خوريږي یا شر، نو حالاتو ته کاته پکار دي زما په طریقه ځای کنه یار. بهیمه الانعام اته زناور دي، دوه د دې بیل نه دي، دوه د بیزو نه دي، دوه د وخانو نه دي، دوه د غواو نه دي، د غواو د قسم نه. امام ابو محمد عبدالرحمن بن محمد بن ادریس بن مهران المعروف ابن ابي خاتم الرازي رحمه الله وفات 327 هجری د دې آیات تفسیر نقل کړي عن ابي جعفر محمد بن علي ان رجلا سأل عليا عن الهدي مما هو فقال من 8 ازواج فكأن الرجل شك، قال علي تقرأ القرآن؟ قال نعم،
قال فسمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام قال وسمعته يقول ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومن الأنعام حمولة وفرشا قال فسمعته يقول من الضأن اثنين